بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې په پوسټین کې مو پندخ کور کې یوه ویډیو جوړه کړې وه او د دوی دغه ژوند او دغه خیمې کې یا د کوم دوی چات لګولی دی څاپر یې جوړ کړی دی دغه لاندې دوی ژوند تېري د دغه حوالې سره مو هغه کوم ویډیو ریپورټ جوړ کړی و هغه چې کله په سوشل میډیا باندې وایرل شو نو هغه لیدونه بعد چې کوم د مو مسافران وروڼه دي یا پاکستان کې کوم مخیر حضرات دي بشر دوست خلک دي هغوی دغه خاندان سره بیا پوره کومک وکړو او مختلفو طریقو سره دوی سره مدد وکړو. ځینو خلکو سره نغدې پیسو سره مدد وکړو، ځینو خلکو بیا داسې شیانو ته واخیستل لکه هغه کې سولر سیسټم دی، شمسي دی، بیټرۍ دی، یا موږ کومې خیمې والا ډیمانډ کړی و چې دغه کور ته د یو خیمې ضرورت دی. ویلې چې دوی کومه فیملیز دی دغه یو د کور چښتان دی او دوی سره د دوی یوه کور والا دی چې هغه بیماره هم دی او سره دوه بچي دي او یوه وړه شوندې لور دی. نو دوی دغه فیملی چې کومه دی د یو څا پر لاندې ژوند تېرول او بیا به هر حال د ویډیو وایرل کېدو نه بعد ډېرو خلکو دوی سره مرسته وکړه. همدې حوالې سره دوی نه پوښتنې کوو چې دوی سره څومره مرسته وشوه او چا ورسره وکړه. د موږ د دغې ویډیو جوړولو مقصد اصل کې دا و چې دا د دوی په ډیمانډ باندې دغه ویډیو دوباره موږ جوړو چې دوی دغه وینا دی چې موږ د هغو خلکو شکریا ادا کوو چې چا چې موږ سره مرسته وکړه په مختلفو صورتونو کې. نو دوی سره خبرې کوو چې دوی سره کوم امداد شوی دی، چا ورسره کړی دی، څومره امداد شوی دی. موږ سره اوسئ. حاجي صاحب چې کله د ویډیو وایرل شوه موږ تاسو نه دلته کومه ریکارډ کړی و بیا تاسو سره چا رابطې وکړې څه مرسته درسره وشوه هغوی تفصیل مو ته وایي. موږ سره څه کله ویډیو وکړله بیا موږ سره خلکو ښه ټلیفونونه شروع کړو، ټلیفونونه یې موږ سره وکړو، چا 10,000 چا 8,000 چا 15,000 چا 20,000 چا څومره مدد وکړه. خو هغو موږ ته دا خبره وکړه چې اوس موږ امید دپاره نه کوو چې ته موږ ته وایې چې تاسو نه ما دی، موږ د الله رضا دپاره موږ دغه مدد سره کوو. موږ بس خدای مو کسي چې موږ تاسو سره مدد کوو. څومره مرسته درسره تقریبا اول سهار کې موږ سره 53,000 مرسته وشوه. بیا د بله ورځې بیا 2,000 روپۍ مرسته بیا وشوه، نو 1,18,000 روپۍ مرسته موږ سره وشوله. موږ د هغو خلکو شکریا ادا کوو چې چا موږ سره مرسته وکړه چې چا دغه ځای کې پیسو نه علاوه پیسو نه علاوه موږ سره دغه ځای کې چا راشن مرسته وکړه، چا تنبو راوړل، خیمه یې راوړله، چا موږ سره د لا پیسو مدد وکړل، چا موږ ته شمسي راوړه، چا بیټرۍ راوړه، هغه موږ سره مدد وکړه. موږ سره دا خبره یې وکړه چې یاره تاسو چا سره مه یې چې موږ سره دغه سړي مدد وکړه. بس موږ د الله رضا دپاره وکړل. موږ الله پاک کسي موږ چې بس موږ د تاسو شکریا ادا کوو. د هغو خلکو موږ که په وطن دي که په سفر دي موږ د هغو شکریا ادا کوو. الله پاک ته په دوی باندې رحم وکړه او دوی خدای کامیاب ساته چې موږ سره یې مدد وکړل او خدای پاک خپل وطن ته په ډاکو منګولو راوله. والسلام. حسین بھائی تاسو نه هم پوښتنه وکړو لکه دلته کې مو ولې د خیمه ولګېده د څه دی موږ کوم خیمې ډیمانډ کړی و یو کاس مهربانه شو الله تعالی په مدد سره هغوی خیمه ولګوله، شمسی سولر سیسټم راغلو. لکه کور حالات خو مو بیا ماشې کسو که نه مخ ته ژمی را روان دی او په ژمي کې بیا لکه موسم سوړ وي او ظاهره خبره د خیمې کې ژوند ډېر سخت وي. مخ ته به څه کوو موږ دغې فیملي دپاره چې رب څه وکړو چې دوی ژوند د مخ ته ژمي دپاره اسان شي. بسم الله الرحمن الرحیم.
والا څه مخکې کوم کار کول دي دوی دپاره هغه ضروري شی ټولو نه ضروري شی چې هغه زه ګڼم هغه دوی دپاره یو څو 2-3 کمرو والا کور دی چې هغه چې ته مو وکړو دوی دغه ځای نه شفټ کړو هلته او مخکې ژمی را روان دی او ژمی شروع دی بس صرف یو بارون کېدل دي او دوی سره چا وعده کړې دی چې تاسو کور ونیسئ کرایه به زه لنډوم بالکل بیګا نه بل بیګا تقریبا چا ټلیفون ورته کړی دی چې تاسو کور ونیسئ د دې والا کومه کرایه دی هغه مو په خپل ځان باندې منو کرایه مو لنډو درته مطلب د ژمي کې خو دوی ته لکه کور ضرورت شته ټیک دی خیمه راغله نقد مدد او سره وشو خو بیا هم ژوند ډېر سخت وي په ژمي کې خصوصا سړی د وړ وړ ماشومان دي نو دوی دپاره ظاهري خبره ده د یوه کور ضرورت دی که چیرې په ستین خواوشا علاقو کې داسې کرایې کور وي چې چاته معلوم وي نه موږ سره رابطه وکړي بلکې دوی خپل نمبر موبایل وریا په سکرین باندې ورکړی او بیا به دوی نمبر ورکړو دوی سره رابطه وشي او دې نه علاوه لکه حسین مو بل ورځ چې کله ویډیو کړې وه نو په هغې کې مو دا خبره کړې وه چې دوی کومه کور والا دی هغه هم بیماره دی ظاهره خبره دی 1,18,000 روپۍ امدادو سره وشو خو دا خو لکه بس نه شو که نه دا خو به تقریبا 10-15 دن یا میاشت 2 میاشتې بعد به دا ختم شي بیا به د فیملي سره مستقل بنیادونو باندې امداد ضرورت دي ته یاره بالکل دي زیات ضرورت او بل دا خلک کوم دي دا نه مو بس هیلپ وکړلو دغه کور وشولو دوی خو کور جوړ نه شو دوی خو دغه ځای نه بدل نه شو که نه یمو خبر اندار زړه کې چې یاره دوی ته 2-3 کوټې مو برابرې کړو چې د کومه مور دي کې اوسېږي د نه بچی ته اوسه پرې یوه تا واده نه دی کړی وایي کور څه کومې چارې دي د خپله کوي او غره نه لرګي په خپله راوړي سوال نه کوي ښه ایماندارۍ سره وخت تېروي دلته ښه صحیح مسلمان دي او ښه زبردست کور دی نو د مو کوشش دا دی چې د دوی دغه نه بدل کړو دلته نږدې کېدی شي دوی ته ځای میلو شي که چا هم دا ویډیو ولیدل او هغوی ته تقریبا د 2-3 کمرو والا ځای معلوم وي نو هغه د بیا دوی سره کنټیکټ وکړي انشاءالله او زما چې اخیستیم دي خو دغو کسانو نه لکه د کوم کسان دي چې هیلپ کړی دی او څوک نور دا ویډیو کسي واوري هغوی نه مو دا ریکویسټ کوو چې یاره خپل کوم کوشش دی هغه دوی سره جاري وساتي او دوی پرې نه ږدوي بیله بس تاسو سره کوم امداد وشو ظاهره خبره ده خوشحال کوئ دا کور الحمدلله خوشحال یو الله پاک ته هغه خلک خوشحال کړه چې چا موږ سره مدد وکړل موږ د دې ډېره شکریا ادا کوو چې موږ سره چا مدد وکړل بالکل خوشحال یو ښه ورځنه خوشحال یو ځکه چې انسان په واس نیولی دی چې کوم واس وي سړی هغه کوي موږ سره چې کوم د دې واس رسېده چې چا واس رسېده هغه موږ سره کړی دی خدای پاک ته په دې باندې راخمه کړي خدای ته په تاسو باندې راخمه کړي خلک ډېره مهرباني لکه څنګه مو خبره وکړه اخر کې بیا مو دا خبره کوو چې کوم خلک د نقد امداد کوی شي دوی خاندان سره نور امداد هم دوی ته ضرورت شته ویلي چې دوی فیملي کومه دی ضرورت لري امداد ته او دین علاوه نقد نه علاوه که څوک چې ورته اخیستی شي نقد نو بیا هغه هم مدد کولی شي دین علاوه نورې طریقو سره دوی سره مدد کیدی شي لکه دوی دپاره د یو کور ضرورت دی نو چا هم چې د مو دا ویډیو ولې دا اکثر مو ملګري دي نو هغوی ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو زیاته نه زیاته شیر راکړئ او دین علاوه که چیرې تاسو ته په دغې علاقې کې څه کور معلوم وي چې هغه په کرایې باندې کېږي نو هغه ملګري د هم سره رابطه وکړي او بل مو خیر حضرات چې کوم دي یا د مو مسافران وروڼه دي دغو خاندان سره د په مستقل بنیادونو باندې د امداد سلسله شروع کړي او دین علاوه مو به کوشش کوو چې دوی سره مو داسې مرسته وکړو چې که څوک داسې یو مالداری سړی یا بشردوسته سړی مخې ته راغلو چې دوی ته یو کاروبار هم سیټ کړو ډېره مهرباني ډېره شکر